ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مونږ ته وی دعا غواړئ د الله نه. کومه دعا غواړئ؟ وی ای الله مونږ چې کوم دی بدبخته محرومه نه کړي، دا دعا غواړئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صحابه ته، صحابه کرامو تاسو دعا کوئ. کومه دعا؟ چې ای الله مونږ بدبخت او محرومه نه کړي، مونږ بدبخت او محرومه نه کړي، دا دعا د الله نه غواړئ. نو صحابه تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بدبخت او محرومه کم خلق ته چې مونږ ته پناه غواړو چې مونږ هم چرته په دنیا کې بدبخت او محرومه نه شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د ټولو نه لوی بدبخت او محرومه صحابه واورئ هغه دی چې هغه مونځ پرېږدي، هغه مونځ کوونکی نه، د ده نه لوی بل بدبخت او محرومه نشته دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دعا څخه چې ای الله مونږ بدبخته او مونږ محرومه نه کړي. نو بدبخت او محرومه څوک دی؟ صحابه ته تپوس کوي یا رسول الله دا څوک دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا هغه خلک دی چې هغه مونځ پرېښودونکي وي. نو موږ مور او پلار له پکار دی، موږ هر یو وړوکي لوی له پکار دی چې خدای پاکه موږ بدبخته محرومه نه کړي. ورنه زمونږ په کورونو کې څومره بدبخته محرومه خلک دي چې هغه مونځ ضایع کوونکي دي، مونځ نه کوي. په هر یو کور کې زمونږ چې کوم دی داسې خلک موجود دي. نو د دغې ورځې نه، د دغې ځوان نه، د دغې بچي نه پناه غواړه چې هغه بچی، هغه ځوان، هغه زنانه او نارینه، هغه مشر چې کوم دی هغه مونځ ضایع کوي، د ده نه لوی بدبخت او محرومه نشته.